ماشومه ډسیبل وه ښه معذوره وه دا به د ورور سره تلله چې ستا راتلونکی نسل ختم شو بیبي څنګه ده په کور کې د ماشومانو بیبي په څه حال ده ته خو بار راووتې خلکه به درله څه تسلي درکړي څه غم به دې سوله مهوله غلط شي د هغې په زړه څه تېرېږي حال یې څه دی خو لیونۍ ده بس پاګله ده نیم هغې خو بس د شپې هم چغې وایي ماله بچي راول بېګا ټوله شپه چغې والې زما بچي راوله ماله زما بچي دې چېرته بوتلو چارزدې یې وخوړل چارزدې ته دې بوتلله ماله بچي راول نه شو د هغې د غم برداشت موږ ته هم ډېر درد را په غاړه کړو الله دې په موږ اسانه کړي دوی به راځي او بس خلکو کورونه به ورانوي او بس سوري به کوي او خبره به ختمېږي دا بسونه د نوح علیه السلام د زمانې دي د پلار په نیکه زه پېژنم پرایویټ سکولونو والا د 100,000 روپو سوچړ ریوړ نه نیسي د 15,000 د 20,000 روپو کس ونیسي دا ګاډی چل دا د مالک او د ریوړ دواړه موږ ته یو دي موږ به د مالک نه به تپوس کوو د خپل مړي د مړو او د ریوړ نه به هم کوو بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما او دا وخت چارسدی ضلع په مندني کې موجود یم پرون دلته کې یوه داسې واقعه مخې ته راغلې ده چې یقینا دغې هر هغه انسان دردولی دی ژړولی دی چې چاته هم دغه پیغام رسېدلی دی د فرسټ ایئر یعنې د 11 کلاس یوه خور او ورور سحر وختي په دې اسره باندې د کوره وځي چې ماښام مازدیګر به کور ته واپسي کیږي او د دوی په سرونو باندې به د بیبي او د بابا منګولې لګي خو دغې ماشومانو ته پته نه و چې دغه به د یو پرایویټ سکول د بس ښکار کیږي وخت ما سره د دغه ماشومانو والد صاحب ولاړ دی دا د هغې تره ولاړ دی دغه بل د دې کلي مشر ولاړ دی دوی سره په دغې باندې خبرې کوو السلام علیکم جی څنګه دی جي ستاسو څه نوم دی شاکر الله نوم دی شاکر الله صاحب کور دی وران شوی دی زړه دی سوری دی هر څومره خبرې چې وکړو نغه غم دی کمیږي نو خو دا راته ووایه چې واقع باره کې در سره څه معلومات دي جی موږ ته خو به 8 بجې اطلاع راغله ښه دغه شان کالج د طرف نه ویل ټول ماشومان دغه شوي دي خوږ شوي دي زه لاړم 400 هسپتال هلته راته پته ولګېده چې دوی کولاډیر چوک کې ولاړو او ټرن یې کوو هغې اشارې انتظار یې کوو دې ځینې شاته نه پې بس ورغلی دی هغوی دغه کړي ډېر بې دردۍ سره دغه کړي دي او ډېر دردناک صحیح ده شاکر الله صاحب دا راته ووایي چې په کور کې نور څونه ماشومان دي ښه ده او دا ماشومه چې کومه ده دا مشره وه هلک مشر و څوک مشر و دا جي دواړه بس تقریبا سیم دغه وو یو عمر او جي یو عمر وو بس دواړه خور او ورور او دا ماشومه ډسیبل وه ښه معذوره وه دا به د ورور سره تلله صحیح ښه دا راته ووایي چې دغې نه علاوه نور د څو هلکان دي څو جینکۍ دي کور کې بس هلکان نشته بس دغه یو هلک و 3 جینکۍ وړې پاتې شولې 3 ماشومانې کشرانې پاتې شوې 3 کشرانې پاتې شوې ښه صحیح ده نو بیا دغسې د بس حادثه وه دغې حوالې سره به څه ویل غواړې مختلف بیانونه چلیږي هر سړی وایي چېرې د خدای له طرفه وه د خدای له طرفه وه د خدای له طرفه خو په حقیقت دی چې وخت لکه انسان له پخپله باندې سر سترګې په کار دی زاړه بسونه دي ډرایوران یې ماغه دي چې اکثر معذوره وي د چا نظرونه کار نه کوي څه به ویل غواړئ بس دا ټولې حادثې د خدای طرف نه خو د انسان هم څه اختیاري د انسان هم پکې کردار پکې وي که نه نو هغه کردار ته به کتل غواړي چې څومره پورې دا نقصان د سړي نه شوی دی که نه صحیح ده شاکر الله صاحب یقینا چې خفه کېږه پې مخ یو حقیقت دی چې ستا راتلونکی نسل ختم شو بیبي څنګه ده په کور کې د ماشومانو بیبي په څه حال ده ته خو بار راووتې خلکه به درله څه تسلي درکړي څه غم به دې سوله مهوله غلط شي د هغې په زړه څه تېرېږي حال یې څه دی خو لیونۍ ده بس پاګله ده نیم هغې خو بس د شپې هم چغې وایي ماله بچي راول بېګا ټوله شپه چغې والې زما بچي راوله ماله زما بچي دې چېرته بوتلو چارزدې یې وخوړل چارزدې ته دې بوتلله ماله بچي راول نه شو د هغې د غم برداشت صحیح ډېر دې ودردولو ډېر دردناک مرګ هغوی دغه تېر کړو موږ ته هم ډېر درد را په غاړه کړو الله دې په موږ اسانه کړي ټوله علاقه یې ودردوله پرون هره سترګې جړل پرون
صحیح. شاکر الله صاحب نور د څه مطالبه دې څه ده؟ د انصاف غوښتنه به کې څه به ویل غواړي؟ بس آیین او قانوني تقاضي دي بس هغه به پوره کوو شریعت مطابق چې کوم دغه صحیح ده. دغه به هغه به دغه کوو. ټیک ده. اسانتیا سره پرېښودل نه دي پکار. صحیح ده. سبا بله حادثه کېږي دوی به راځي او بس خلکو کورونه به ورانوي او بس سوري به کوي او خبره به ختمېږي. داسې ونه ده. صحیح. او صرف سوري باندې خو کار ټیک نه ده. ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې ساري باندې خو داسې نه کېږي لکه چې د یو ماشوم مور لیونی کا، د هغه د پلار ملا ماته کا، د هغه کور ران کا، د هغه کلی هغه نسل ختم کا. خبره دې ټیک ده. شاکر الله صاحب تاسو ډېر زیات غمجن یې، نور خبرې نشو کولی تاسو سره. الله هم غم اسان کا. درمنو کتونکو دا مونږ انعام الله جان صاحب دا مونږ سره ولاړ دی، د مندني پبلک های سکول سی ای او دی. دوی نه تپوس کوو چې څنګه قیصه ده د پرایویټ سکولونو د ګاډو د هغې د ډرایورانو چې د دوی دغې حوالې سره څه فکر دی. انعام الله جان صاحب اول ټولو نه اول خو راته ده ووایئ چې څه معلومات دي در سره د پرایویټ ادارې چې کومې کولاو شوي دي. ښه خبره ده، د ډېرو خلکو په دې کې روزګار وي. خو دا راته ووایئ چې دا کم بې ګناه ګلالي ماشومان او دا کم سپین ګیري او دا کم ځوانان چې د دې د ګاډو د لاندې راځي نو دې ته به څنګه ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انعام الله جان مې نوم دی، د مندني اوسېدونکی یم. دا تاسو چې کوم کوېسچن وکړه که نه نو دا ادارې چلول، زما اداره چې کومه ده دا کې تقریبا 2200 نه اباو سټوډنټس دي. ادارې چلول چې کوم دي دا ډېر زیات ګران کار دی. د دې به د هر سمت خیال به ساتي. د ټولو نه مضبوطه خبره د دې دا ده چې کوم دا شاکر الله به دا ماشومان بچی او بچی دواړه د دې ګاډي د اکسیډنټ سره وفات شو، شهیدان شو دواړه. دا که زه تا ته تفصیل تیر کړم که نه نو یو ډریور ساتل دا ډېره زیاته ګرانه خبره ده. او بیا چې ته د ایجوکیټ کې او دی پوهه کې چې یاره ته به ګاډی څنګه چلې، ته به په روډ څنګه ځي، ته به په څه طریقه ماشوم اوچتې. د هغې نه زه دل برداشته شوی یم او ما خپل ګاډي چې کوم دی ټرانسپورټ ختم کړی. پیرنټس په خپله ګاډي راولي، ماشومان په خپلو ګاډو کې راولي. زه خو په خپله باندې چې لایسنس ورسره نه مضبوط خاندان یم نه نوم زه په خپل ګاډي کې سکول کې هغه ګاډي والا نه پرېږدم. مطلب دا چې یاره لومبۍ پرایویټ اداره ده که د ګورنمنټ دا د ګورنمنټ دا عبدالولي خان یونیورسټي والا راځي، د باچا خان یونیورسټي والا راځي، مونږ ورپسې ښه جوخت تیاره نه وهو د زړه سره راله چې کله تیزان دا پرېږده که تا صحیح ده. ښکلې خبره مو کړه. او جی او لکه مطلب دا چې یاره څومره دي په کار دا ده چې دوی ته یو صحیح طریقې سره که هغه پرایویټ اداره ده او که د ګورنمنټ ده چې دی ټریننګ ورکوي چې ته به په اداره کې په دې ځي یو ښکلی نمبر پې لیکلی شوي شاته چې یاره که دا ګاډی څه غلطي کوي نو مونږ ته په دې نمبر کال کوي. انعام الله جان صاحب دا راته ووایي چې یو ډرایور 15,000 روپۍ تنخوا وي. صحیح ده. نو تاسو خپله باندې څه سوچ کوئ چې د 15,000 روپو به څه ډرایور وي، هغه په خلکو ورخیږي نه؟ یاره د 15,000 روپو د تنخوا مطابق دا نن سبا حالات داسې دي چې که 15,000 نه ورکوي نو 15,000 به ورکوي. خو زه تاسو ته دا وایم که نه چې 15 ورځې د غریب سړي په 15,000 روپۍ کار کېږي نه. سوال د نه بل کومه پروفیشنل ډرایور چې د هغه سره ډرایوینګ لایسنس وي، د هغه باقاعده ټریننګ شوی وي، هغه په 15,000 روپۍ کار کوي؟ یاره زه په خپله باندې ما سره چې کوم ډرایور دی زه په خپله د فیملی ډرایور دی زما زه هغه له 20,000 روپۍ ورکوم، 25,000 روپۍ ورکوم، نور هم زما چې څه وس کېږي ورسره کوم. که چرې داسې وي که نه چې دا ادارې د ډرایور له بالکل زه برملا ویم بیا یې ویم چې یاره دې ټرانسپورټ د پیرنټس نه څومره کلیکټ کېږي نو کم از کم 30,000 روپۍ تنخوا والا ډرایور چې نو دغه ډرایور به هم ډرایور وي. زما خو په خپله د خپلو مشرانو ته اجازت دی چې که چرې د پرایویټ سکول نه د ګورنمنټ د سکول ډرایور هم غلط ډرایوري او د سره ماشومان ناست دي، دا ماشومان د دې شمالي اشنغر دي او که د ټولې ضلع 400 دي ټول زموږ بچي دي چې ورسره ناست دي بالکل د دې راځي او دا چیف ایگزیکټیو او دا ایم ډي دي که د مرۍ نه نیسي که نه نو چیړ دی ورسره کوي، مشران دي ورپسې راغونډوي چې یاره ستا دا ګاډی ټیک نه دی، ستا دا ډرایور ټیک نه دی، دي ورسره حصه اخلي او مونږ دې نیسي په خپله، زه په خپله ونر یم. یو سوال در نه بل کومه جی د مالک ته دا پته نه لګي چې دا ما د 1965 او یا د 1955 د وختو ګاډي راوستي دي، د هغې بریکونه هم کار نه کوي، د هغې د ټایرونو هم دغه حال وي. ستاسو د خپله باندې د دې کوېسچن نه مخکې زه جواب ورکوم قطعا نه دی په کار. دا مالک بالکل ظالم دی که دی داسې کوي. ماشوم ګلالی ماشوم چې کوم دی که نه زه د 15 کالو نه راواخلم او چې 14 کالو ته یې ورسوم بیا زما د سکول نه هم نه واوړي لسم ته شي
د 15 کالو چې دا صادق جان صاحب ناست دی دا زموږ د پین د یونین جنرال سیکرټري دی خو زه دا وایم که نه چې په دې بچي زما زړه چې کوم درد کوي نو زه یم چې دغسې به ما سره لکه د شاکر دا بچي دی دا وفات شو که نه زه قسمې درته وایم چېرې دا زما په خپل درد خو که چېرې یو پرایویټ اداره داسې کوي چې د هغه ډریور د سړي بچی نه وي د هغه ګاډی په شانتې نه وي معاشرې له پکار دي چې سزا ورله ورکړي. صحیح ده. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ. انور شاه صاحب دوی خو په خپله خبره وکړه چې یاره بس خلکو له پکار دی چې قانون په لاس کې اخلي خو موږ پر یو ریاست کې اوسېږو قانون شته دی خلکو له نه دي پکار چې هغې قانون په خپل لاس کې واخلي. قانون څومره کمزوری دی په دې ملک کې چې دغه زاړه ډرایوران دي نه ډرایوینګ لایسنس شته دی نه نور لوازمات یې پوره وي او راوتې وروره بس په غټ سړک باندې دغه د کمرو نه غټې او د جازونو نه غټ غاډي چلوي. څنګه به ګورې قانون څونه کمزوری دی؟ کومه واقعه چې پرون شوې ده نو په دې باندې موږ ټولو ته افسوس دی هغه که په پرایویټ سکولونو والا دي که د ګورمنټ سکولونو والا دي که عام خلک دي ځکه دا 2 ماشومان وفات شوي دا یوازې دا په ټوله علاقه باندې یو غم دی خو دا خامخا روټین کې دا مطلب په لاره دي ماشومان روان دي او ګاډه روان دي دا د ګاډو والا غلطي ده دې نه به موږ انکار بالکل نه کوو په کار ده کوم چې دا دوی کوم دا پین یاد کو د پرایویټ سکولونو والا د ګورمنټ سکولونو څخه خیر داسې ګاډي نه وي زیات ټول څومره چې دا د پرایویټ سره دي او په کار دوی خپل یو دغه وکړي یو مطلب میټینګ وکړي د پین والا او هغې باندې دا خبره اوچته کړي د هغې نه علاوه دلته چې کوم د ویلج کونسل مشران دي یا د یون کونسل دي یا پالکي سچو ده یا نور داسې دي دا د هغې هم ذمواري ده چې هغه وګوري چې کله کله د سکولونو ته چکر لګوي چې ګوري چېرې د دې انتظام څنګه دی د کوم سکولونه چې راځي دلته ډېر زیات رش دی په ټول حلقه کې نو پکار چې هغوی هم په دې باندې نظر واچوي یاره کوم سکول دغه خرابي ګاډي خرابي ډریور کمزوره دی مطلب د عمر نه زیات دی یا مطلب د هغه نظر د چک کی په کار دا د سکول د چیف ایگزیکټیو هم چې کوم د ذمہداري ده خو سره زموږ دا کم خلک چې یو پبلک چې کوم دا دوی هم ذمہواري ده چې دوی یو ماشوم سکول کې داخله یا سکند چې فرض کړي هغه سکول ټول تنظیم ګوري چې دا سکول موږ چې کوم دغه کوي موږ پیسونه ورکوو یاره دا د معیار دی صرف تعلیم نه دی تعلیم دوام دی چې ماشوم ته دا پته چې موږ ډریور صحیح دی موږ هلته دغه چې کوم سیکورټي ګارډ چې کوم دی هغه صحیح دی نو په دې ټولو څیزو باندې نظر ساتل پکار ښکلې خبره مو کړه تربیت پورې داسې ګاډي ما کتلي دي چې د سکول د ماشومان یې ورسره ناستې وي او دننه ډرایور پرې سوزکو کې خاص طور دننه پکې هغه ډنګ ټکور شروع کړی وي یو طرف ته موږ اخلاقي تربیت کو بل طرف ته زموږ دغه حال وي. انور شاه صاحب دا راته ووایي چې انتظامیه د دې واقع نه بعد به راویښه شي که نه هم دغه شانته کې به اوده وي نو دا به موږ خلک ریښو انتظامیه په خپله نه ریښېږي کله څو پورې چې موږ سټینډ نه یې اخیستی خلکو نه ویلي د سکولونو والا سره نه ملاو شوي د ګورنمنټ یې پرایویټ څه چې د دې سره یو کمیټه شکل کې یا تنظیمي شکل کمیټه شکل مطلب ویلج کونسل تنظیمونه شته چیرمن شته ممبران شته هر څه شته په کار چې هغوی دا اکشن واخلي. صحیح ده. انور شاه صاحب که چېرته کې انتظامیه راویښه نه شوه نن خو یاره شاکر الله کور ته دا غم راغلی دی خو الله دې نه کړي دا غم زما او ستا کور ته را روان دی په کار ده چې راویښ شو او د دغې یو مخنیوی په شریکه باندې وشي. ډېره مننه کومه خوشحاله اوسئ. قدرمنو کتونکو دا عجب خان لالا دی یو سیاسي او سماجي غړی دی د دې مندني متحرک دی د مزدور کسان پارټۍ سره هم تعلق دی د دوی نه څه تپوسونه کوو. عجب خان لالا دا راته ووایي چې نن خو د شاکر الله ماما کور ران شو څه به ویل غواړې د دې بسونو په حوالې سره دلته کې مشرانو ما ته وویل چې دا بسونه زموږ نه مشران دي بیا چې دې ته هغه کم ډریوران ناست وي نو دوی کوشش دا وي چې هغه ډریور راولي چې څوک په 15,000 او په 10,000 روپۍ باندې تنخواه باندې کار کوي نو چې ته په 15,000 او په 10,000 روپۍ باندې ډریور راولي نو هغه خو نه سترګې کار کوي خفه کېږي پې مو نه سترګې کار کوي او نه خپې کار کوي او د 15,000 روپو یا 10,000 روپو خو دغه ډریوري نو تر څو به زموږ د خلکو دا کورونه ورانېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. زه ستاسو د میډیا والم شکریه ادا کوم او د ناس مشران ملګري چې دي د دوی خو دا د بس د ډریور او د بس خبره نه ده چې ماشوم مړ کړي او پې د پاسه وروخېږي اخري دی له راشي وایي دا اتفاقي کار و دا اتفاقي کار نه دی که کله اتفاقي کار هغې ته وایي چې ته د ونې نه راولوېږه او که تا باندې کوټه راولوېده دا خو تا له خدای پاک سترګې در کړي دا بسونه د نوح علیه السلام د زمانې دي وی ولې دي چې دا هغه زړې جي ټي ایسې دي پخوا چې موږ ماشومان هغه دوی هغې سکول له بیا په پاکستان کې دا قانون زه کوم چې نشته چې په کار دا ده چې که چینچي چلی که موټر سیکل چلی که موټر چلی که بس چلی که ټرک چلی چې هغه
ټریننګ باندې ته دغه اخلي دا انټرویو او ورس او ټریننګ او بیا هغه ته لیسنې شو کېږي د ټریننګ باندې کوم سړی ته راولي هغه به تا نه 50,000 روپۍ تنخواه اخلي. اوس ولګه که نه هغه چې وشي دلته چې کم دی نه قانون شته ما چېرته وویل سکوټر والا څه لیسن نشته ماشومان دي تام وی مام وی سپین ږیری پې سوري خبره دا ده چې په دې وطن کې چا له سزا ورکړی شو یا لکه اسکیډنټ وشو او ګاډي وجنګ اتفاقي کارونه چې هغه له سزا ورکړي بل به هغې نه عبرت اخلي دلته سزاګانې نشته او اتفاقي کار وشو او لنډه خبره دا ده خلک دا وایي دا سکوټر والا ورغلی دا ما پرون معلومات وکړو د پېښور نه راتلم ما ته بیا هلته پېښور کې به چې دا د کولاډیر پولیس ما ته وایي چې دا ماشوم او ماشومه چې دا په سکوټر ولاړو او دا بس را خلاص او د لاندې کړلو ته ما دا ووایه چې د یو بس بریک نشته دغه ټول پرایویټ سکولونه چې کوم دي دا زیر ته وایم سرکاري پرېږده پرایویټ سکولونه که څوک پکې ناست وي پرایویټ سکولونو والا د 100,000 روپو سوچړ ریوړ نه نیسي د 15,000 د 20,000 روپو کس ونیسي دا ګاډی چلوه نو که هغه بیا سوځکې اوبو ته وارته و که ګاډی وارته خبره دا ده چې موږ د پرایویټ په دې میډیا په وساطت وایم ټولې پښتونخوا ته چې د چا پرایویټ سکولونه دي او که هر څه دي په کار دا ده چې روغ ډریور مضبوط ډریور او ګاډي بینس بینس هغه دې چک کوي چې دا څنګه چل دی نو وروره نه به حدیثي کېږي نه به څه کېږي ولې موږ دا اتفاقي حدیثه ده خو موږ یې ځکه نه منو چې د دې عجز راتلونکی مستقبل تباه شو د ده نسل تباه شو دا موږ د دې جمع په سیاست باندې ویو چې دی که جرګې راولي او که مرکې راولي موږ به دا معلومات هم کوو چې دا ډریور به یې نیولی داسې لیسن شته نشته مالک هم ګناهګار دی او ډریور هم زموږ ګناهګار دی دغه مې خبره ده او دغه دي او دا څه دغه نه راوړی سینه اوبو راوړی چې بس خبره ختمه شوه دغه خو د راتلونکي نسل دغه ختم شو خبره دا ده چې موږ داسې په اسانه باندې زه دې میډیا باندې خلکو ته میم چې مهرباني وکړئ چې هسې نه په لسمه ورځ راخلاص یې چې جرګه ده جرګې به ښه په قلاره باندې کوو بیا به ګورو دې وطن زموږ د علاقې سپین روبې شته زه دې پکې نه یم نور مشران شته دي یو تړون به وکړي چې د راتلونکي مستقبل دپاره بیا د پرایویټ ګاډي هم خیال کوي دا نور هم کوي او نور هم کوي چې هلکه پرون یو فیصله شوې ده دغه د زور نه وي خو دلته وایي راشه عدالت کې وبخه بس ما وبخه خبره ختمه ده زه به مړی کوم او ما دې بخیل لاس په نور هم کوم که ما یې سزا راکړه ما یې دیت واخیسته والله که بیا څوک مړی وکړي دغه باندې هغه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم نور مشران هلته انمرشاه دي انعام دي ټول ناست دي موږ په دې دغه باندې سخت خپئ مالی تاوان هم ورسره کوو او بدني هم ورسره کوو السلام علیکم جی څنګه ستاسو تعارف دی ما جی نجم الرحمن نوم دی نجم شارټلی سب سپیشلیسټ انګلیش یم جی ښه نجم صاحب تاسو په خپله باندې هم د تعلیم سره تعلق دی د ډېرو خلکو اخلاقي تربیت په هم کړی وي علمي تربیت په هم کړی وي څه به ویل غواړئ د دې حوالې سره دا کومه واقعه چې مخې ته راغلې ده بس سر چونکې دا چې دی زیاتره پرایویټ خلک پرایویټ سکول والا بس یا سیاسه غوږدای دي زم چې بس اکسیډنټ خو بس اکسیډنټ ویږي که نه صحیح ده هر چا نه کېدی شي که پرایویټ دی که ګورمنټ دی که هغه هر څه هغه پرسنل هم کېدی شي صحیح خو بس زم چې بس احتیاط پکار دی که په اګزامپل پرایویټ سکول دغه ساتي بسونه ساتي افکورس د پیرنټس لپاره فیسیلیټي ده خو بیا د هغې مطلب چې کوم پراپر چیک بیلنس دی مطلب د هغې مینټننس دی د هغې لپاره چې کوم ډول هغوی کیپ کوي په اګزامپل هغوی هایر کوي چې هغوی مطلب پراپر چیک اپ کوي چې مطلب آیا دا مطلب ټیک دی بیسیکلی کلاس کې ګوره چې ډرایور مضبوط وي که نه ماشومان هم د هغې سایکولوژیکل هغه امپیکټ وي ټیک وي که نه ماشومان بوړ وي ماشومان دغه وي چې یاره موږ ته انشاءالله ډرایور ته پرابلم نشته هغه چې ډرایور ستا کم رایسته بوډا یسته دغه ماشوم باندې هغې هم اثر وي په یاره سکول ته ځي په یاره راځي ټیک شو جي نو بس دغه دوه خبرې کول دي مطلب فار اګزامپل افکورس دا یو فیسیلیټي ده پرایویټ سکول طرف ته خو هغه دا ریکویسټ ده چې مطلب تاسو خپل چې کوم فیسیلیټي ورکوئ نو بیا پراپر ورکوئ